بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام د پیښور غږ سره زه محمد ارشاد پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو که وګورو نن سبا زمونږ زیات ځوانان چې کوم دي نو هغه د بېروزګارۍ له وجې نه د ملک نه بهر روان دي، ډګریانې اخلي د یونیورسټیانو نه. په هر کال په زرګونو طالب علمان چې کوم دي نو هغه فارغېږي، خو د هغوی لپاره بیا د جاب دلته څه مواقع نه وي او دغه ځوانان چې کوم دي نو هغه د ملک نه بهر ځي. خو د دغه ټولو ځوانانو لپاره او بیا په خاص توګه باندې هغه ځوانان چې کوم د دیهي علاقو سره تعلق ساتي، په هغوی لپاره په پېښور کې د رورل ډیجیټل سمیټ په نوم باندې یوه دستوره چې کوم ده نو هغه را جوړه کړې شوې ده. هلته دغه طالب علمانو ته د ډیجیټل فریلانسینګ دغه شانتې چې کوم د هغوی انټرپرینورشپ دی، مختلفو ټریننګونو په حوالې سره هغوی ته آګاهي ورکړی کېږي چې دغه طالب علمان دلته د هغوی لپاره مواقع موجود دي او طالب علمان دي دغه مواقعو نه فایدې واخلي. دې سره سره دلته یو دغه هم لګېدلی دی، سټالونه هم لګېدلي دي. ایکسپو ده، په دغه ایکسپو کې مختلف سټالونه لګېدلي دي، سټارټ اپس دي چې واړه واړه کاروبارونه چې دغه کم ټریننګ اخیستی شوي دي د هغې ټریننګ وروسته بیا دغه خپل سټارټ اپس هم جوړ کړي دي. د هغې سره به هم په پروګرام کې خبرې اترې کوو چې دغه کم محنت هغوی کړی دی، اوس د هغوی تحصیله څنګه میلاویږي، او بیا طالب علمانو سره به هم خبرې اترې کوو د مختلفو ځایونو چې راغلي دي چې آیا دغه سمیټ کې هغوی څه زده کړل او د هغوی لپاره په روان وخت کې په دغه ډیجیټل اکانومي کې یا په دغه ډیجیټل چې کوم ټیکنالوجي ده یا آی ټي حوالې سره د هغوی لپاره څومره مواقع موجود دي او د هغوی نه هغوی څنګه فایده ترلاسه کولی شي. نو زه طالب علمانو او بیا چې کوم دغه سټارټ اپس دي د هغې سره خبرې کوو. پېښور کې رورل یوت سمیټ 2023 چې کوم دی نو هغه روان دی. دا وخت د ټیکنالوجي سیکټر کې کارکوونکي یو پیغله سره موجود ده، هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر زیاته مننه. لکه دا ووایي چې زموږ چې کوم رورل یوت دی، اگر چې موږ وایو چې هغې لپاره مواقع ډېرې دي خو هغې ته مشکلات هم ډېر دي. ویلی شئ راته چې کوم مشکلات دي او هغه مواقع څه دي؟ په دې پروګرام کې مونږ خصوصي توګه باندې د ډیجیټل ډیویژن خبره وکړه. یعنی زمونږ چې کوم اربن یوت دی، کوم چې په ښارونو کې ژوند کوي، هغې ته خو د انټرنیټ اکسس او فیسیلیټي شته دی، خو آیا زمونږ په دیهاتو کې یا په زمونږ په قبایلي ډسټرکټ کې چې کوم ځوانان پراته دي هغوی ته کنیکټیویټي د انټرنیټ د لارې اپرچونیټیز هغه شته دی او که نشته دی. نو په دې باندې زمونږ خبرې اترې وشوې. اوس شو کې د 3G او د 4G فیز وایز ډیویژن په قبایلي سیمو کې شوی دی، خو د هغې هولیسټیک امپلیمنټیشن چې کوم دی یا عمل درآمد چې کوم دی هغې ته مونږ اوس هم په انتظار کې یو. په ځینې علاقو کې د ډیجیټل کنیکټیویټي اکسس کولاو شوی دی، خو بیا هم داسې ډېرې علاقې سیمې دي چېرته چې دغه فیسیلیټي اویلیبل نه ده. نو د هغې علاقو ځوانان چې کوم دي هغه د باقي دنیا نه لږ شاندې په یو بیل زون کې چې کوم دي هغه روان دي. نو موږ به د ډیجیټل اکانومي چې کله خبره کوو یا د فریلانس مارکیټ ته د دې ځوانانو د اکسس خبره کوو، نو په دې کې یقیني جوړول دا ضروري دي چې دوی ته ډیجیټل اکټیویټي ډیجیټل کنیکټیویټي چې کوم ده د دې اکسس مکمل توګه باندې ورکړی شي. دې لپاره د ګورنمنټ اف کے پی کافي پروګرامونه هم دي، لکه مرج ایریاز لپاره ډیجیټل کنیکټ پروګرام دی، دغسې انکوبیشن سنټرې دي مختلفې کم کې چې وخت تر وخته داسې پروګرامونه کېږي چې هغه کې زموږ فوکس چې کوم دی هغه د قبایلي علاقو ځوانان چې کوم دي هغه دي. نو دغسې پروګرامونه زما په خیال یو اګریسیو اکشن پلان سره مزید دوره هم راتلل غواړي، ځکه چې ګیپ ډېر زیات دی او دا ګیپ ختمولو کې پلانینګ چې کوم دی او اکشن پلان چې کوم دی هغه نوره هم هغه امپروو کول غواړي. دغه چې کوم ګیپ دی د دې د ختمولو لپاره تاسو سجیشن څه شته؟ څه به وایي څه موږ کولی شو چې د هغې سره دا ګیپ ختم شي؟ یو خو دا چې امپلیمنټیشن که مونږ خبره وکړو او د پلانینګ خبره وکړو، نو په دې کې اګریسیو پروګرامونه، که هغه د انټرنشپ پروګرامونه وي، که هغه د انکیوبیشن سنټرو جوړولو خبره وي، نو زما په خیال دغه څیزونه مهم دي. د علاوه مونږ که په قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه باندې وګورو، مونږ سره هلته الریډي د کیریډ کالجونو سیټ اپ شته، د ووکیشنل سنټرو سیټ اپ شته. نو ان کیس که د لا اینډ اورډر سچویشن یو وجه ویل کېږي چې هغه ده او هغې کې پوره اکسس نشو ورکولی، نو کم از کم دغسې سیټ اپس دغسې یونټ کوم چې الریډي هلته موجودې دي هغه د کم از کم د ټیکنالوژي او د انټرنیټ اکسس نه مکمل اکوپ کړی شي چې ځوانانو لپاره کم از کم یو بریدینګ سپیس وي، هلته یو داسې ځای وي چېرته چې هغه راتلی شي، باقي دنیا سره کنیکټ کېدی شي، ډیجیټل سکلز ډیجیټل اکانومي کې خپله برخه اخیستلی شي. رورل یوت سمیټ 2023 دغه چې کوم ډیجیټل حوالې سره دغه سمیټ را جوړ کړی شوی دی، د هغې په حوالې سره خبرې اترې کوو. موږ سره یو قبایلي ځوان صحافي هم موجود دی، لږ د هغې نه به هم رایې اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه ارشاد، تاسو ته ډېر زیاته مننه. لږ راته دا وایئ په خپله تاسو ډېر کنیکټ یئ د ډیجیټل سوشل میډیا به مونږ والو،
خو زمونږ یوت چې کوم دی پای کې خو ډېر کوالټیز شته خو هغه ډسکنیکټ دي. دغه ډسکنیکټ په څنګه ختمو؟ ستاسو څه سجیشن لري؟ ډېر ښکلی سوال دی. ګوره ارشاد، تاسو که ماضي کې وګورئ دلته ډیجیټل یوت سمیټ په نوم باندې سمیټ شوي دي، خو هغې رورل یوت ته څه فایده هم نه وه ځکه چې اکسس یې ورته نه و. پیله ځل کېږي په پېښور کې رورل یوت سمیټ د ورلډ بینک او ورسره کې په ګورنمنټ تعاون سره چې انتهایي خوشاین خبره ده. خو ضرورت دې خبره ده چې بدقسمتي مونږ په قبایلي سیمو کې او داسې چې دیر او چترال طرف ته لاړ شئ نو ډېر یوت چې دی ډسکنیکټ دي. ډسکنیکټ مین چې هغه سپیسز دي پکې ډیجیټلي. نو هغې پر ضروري خبره دا ده چې حکومت خپلې ذمهواري پوره کړه، د سیلولر کمپنیز نه انوسیز ورکړه چېرته چې ټاورې نشته چې هغه ولګي، او په تیره چې کوم ورلډ بینک دی ورسره پاکستان کمیونټي سپورټ پراجیکټ دی هغه یوت له ګرانټ ورکړه ځکه چې سټارټ اپ شروع کولو لپاره یو نیډ سم سورټ اف اماونټ. نو دا ډسکنیکټ هلته ختمېږي چې کله هغوی ته اکسس ټو انفارمیشن راشي، ټیکنالوجي راشي او ورسره لږې پیسې راشي چې هغه سټارټ اپ شروع کړه. ادروایز یوت به همداسې پاتې کېږي. سټارټ اپ خبر تاسو وکړه، سلګ ډېر شروع شوي دي. او یس اوس خوشحالۍ خبره وه چې پرون خیبر نه او نوشهره نه او اف آر پېښور نه چې کوم دوی کاسا چې بینیفیشریز لاین دی هغو له 8 لک روپۍ وینر له ورکړي او 4.5 لک روپۍ چې دی دویم او دریم پوزیشن له ورکړي. نو دس از ویری انکریجنګ. موږ ګزارش کوو چې داسې نور هم سټارټ اپ انکریج شي چې هغو ته لږ اماونټ میلاو شي چې خپل کار روزګار شروع کړه. رورل یوت سمیټ کې موجود یو، که وګورو نو هلکان د مختلفو علاقو راغلي دي، دلچسپي اخلي، خو د هغې سره سره جنکۍ فیمیل سټوډنټ هم دلته موجود دي. هغې سره لږې خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوم ځای نه راغلي او دغه چې کوم ایونټ نن وشو تاسو وکتو، څه ستاسو دپاره نوي په دې کې؟ موږ دپاره موږ خو د مردان یو بیسیکلی عبدالولي خان یونیورسټي نه راغلي یو. آرټیفیشل انټیلیجنس مو فیلډ دی او دلته کې راغلي یو د ورچوئل ریالټي هر څه دپاره او سپیشلی د رولر ایریا تر سایډ نه دی. نو موږ دا ډېر زیات فالو کوو چې ګرلز یا جنکۍ چې کوم رولر ایریا نه دي هغې هم دلته کې ډیجیټلایز شي. سو بیسیکلی ټول دغه دا چې ډیجیټلي کوو رولر ایریا. ډیجیټل خبر تاسو وکړه. زمونږ نن یوت چې کوم دی نو هغه ځوانان چې کوم دي نو هغه ډګریان یې اخلي او بهر ملکونو ته روان دي حالاتو له وجې نه. تاسو ګڼئ د هغې لپاره دلته څه مواقع شته میل فیمیل دواړو لپاره؟ زه خو وایم چې ډېر شي دي. انسان اپرچونټي په خپله پیدا کوي، خپل یو مایند سیټ چې هغه جوړ کړي هغې دپاره او انسان سټارټ اپ وغیره سټارټ کړي، داسې ارګنایزیشن کې ځان حصې واخلي او خپل یونیورسټۍ خپل علاقه خپل ریپرزینټ کړي، داسې ارګنایزیشن وغیره سټارټ کړي. نوری طالب علمانی جنکۍ را سره موجود دي، لږ د هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ایونٹ کے حوالے سے بتائیے گا کتنا ایکسپیرینس ہوا آپ کا اپنا ذاتی طور پر، اور جو ہماری یوتھ ہے ان کے لیے اس طرح کے پروگرامات کتنے ضروری؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ KPK میں اس طرح کا کم دیکھنے کو ملتا ہے نا، مطلب ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز جو ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو اب دور آ رہا ہے کافی زیادہ ڈیجیٹل آ رہا ہے تو بہت ضروری ہو گیا ہے نا کہ یوتھ کو پتہ چلے. تو یہ کافی زیادہ اچھا ایونٹ تھا. ہمیں خود ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں لیکن ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. دوسری بات یہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ساری ڈگریز لے کے باہر چلی جاتی ہیں نا، لیکن اگر ہمیں اسکلز اور ڈیجیٹل اسکلز ہو تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ سارا آن لائن ورک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہی ہم یہیں پہ بھی کر سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل تو سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ادھر اگر اسکلز آتی ہوں تو وہ چیز انسان اس پہ بھی ورک کر کے سکسیس ہو سکتی ہے انسان کی. پاکستان میں خواتین کے لیے اگر ہم دیکھیں تو فیوچر ان کا آپ کو کس طرح نظر آئے؟ کچھ مواقع ہیں ان کے لیے؟ ایسا ہے کہ پہلے کمپیریزن میں اب دیکھا جائے پہلے نہیں تھے لیکن اب ہے کافی زیادہ. اب لڑکیاں خود بھی مطلب IT اور اس طرح ڈفرینٹ فیلڈس میں آنا چاہتی ہیں اور آ بھی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں اس طرح انوالو ان فیلڈس میں. آپ کیا کہنا چاہیں گے جو یوتھ ہے آپ کی طرح آپ کو دیکھ رہی ہے، ان کو کیا میسج دینا چاہیے؟ میں تو یہ بولنا چاہوں گی چیزیں انتہائی زیادہ ضروری ہیں. یہ اسکل سیکھنا، یہ ڈیجیٹل سائٹ پہ جانا، ہر فیلڈ میں آگے ڈیجیٹل چیزیں ہی آ رہی ہیں. آپ خود ڈاکٹر ہے تو اویلیبل ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ؟ ہاں اویلیبل ہیں. اس سے مطلب جو ریونیو جنریشن ہے اس حوالے سے کچھ سوچا ہے؟ اس مواقع ہے؟ یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہاں، لیکن یہ کہ ہاں ہم لوگ خود میڈیکل اسٹوڈنٹ لیکن سوشل میڈیا تو آج سے بہت ہیلپ ہوتی ہے. سارا ڈیجیٹل دور ہے. ٹھیک، ډېر مهرباني. یو بل سټوډنټ هم ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څه وایي؟ زه خو پرسنلی دا زموږ یو فرسټ ایکسپیرینس دی چې موږ داسې پلیټفارم ولیده دلته KPK کې. نارملی داسې ایکټیویټیز دلته په ښار کې ډېر کم کېږي او زه دا وایم چې دا یو ډېر ښه پلیټفارم دی ځکه چې دی کې د کم رولر ایریا والا خلک د ټالنټ مخامخ راغی موږ وښکته. او زه وایم چې دی خو کم چې زموږ ایکسپرټ پینل والا چې کم دی هغې چې کم خدمات دي نو زه دا وایم چې په کار دی چې کم زموږ یوت دی هغه د هغې نه فایده اوچته کړي بیکاز هغې ډېر زیات لګیا دي په دې فیلډ کې ټیکنالوجي کې خپل مواقع شته د یوت لپاره؟
شته یوت نن دوه ریزنز دي چاته د څوک خبر نه دي چې کوم موقع چاته پرووایډ شوی دي هغې د هغې نه اویر نه دي اویرنس نشته چې اویرنس راشي موقع به هغې اویل کړي هغې حساب سره خو چونکې زموږ میجارټي چې کوم پاپولیشن دی هغه رولر کې دی نو دا شیز هغې ته رسول میسج رسول دا یو بیا یو غټ ټاپک دی نو هوپفولي چې دا ټول بیریرز به دي دغه کې اوورکم کې انشاءالله زر د خیر یو بل فیمیل اسٹوڈنٹ را سره هم موجود ده لږ د هغې سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایونٹ کے حوالے سے بتائیے کیا ایکسپیرینس ہوا آپ کا اپنا اور جو ہماری یوتھ ہے جو ان ڈیجیٹل کے حوالے سے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے خاص طور پر اس حوالے سے جو بے خبر ہے ان کو زیادہ نالج نہیں ہے ان کے لیے اس طرح کے پروگرامات کتنے ضروری ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ایونٹ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے جو کہ یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ والے ایونٹس جو ہیں ہمارے جو یوتھ ہے نا اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ کیونکہ ان کو پتہ تو چلے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے, کس طرح ارن کر سکتے ہیں, نالج کس طرح گین کر سکتے ہیں, کس طرح ان کو پتہ چلے کہ ہم اسکل سیکھ سکتے ہیں. تو ایسے ایونٹس تو پھر مطلب بہت بیسٹ ہیں ورلڈ وائڈ اس طرح بھی دیکھا جائے اور نیشن وائڈ بھی دیکھا جائے تو بیسٹ ہے. ہماری یوتھ کے لیے کوئی مواقع ہے ڈیجیٹل سائٹ پہ اور آخر میں اپنا پیغام کیا دینا چاہیے؟ جی بہت مواقع ہیں. اگر ہماری یوتھ تھوڑا سا سیریس ہو کے اگر اس چیز کو یوز کرے تو ان کو مطلب بہت زیادہ اس میں وہ مل سکتا ہے, پوٹینشیل مل سکتا ہے. اور میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم جو اپنا ٹائم اسکرولنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اس سے اچھا کہ ہم اس کو کسی ایک اسکل کے لیے یوز کریں, کچھ سیکھ لیں اس سے تاکہ ہمیں فائدہ ہو آگے. اور یہی میرا پیغام ہے. د مینه پس پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. نن موږ راغلي یو رورل یوث سمیټ 2023 چې کوم دی نو هغه په پېښور کې د قبایلي ځوانانو بیا چې کوم په خاص توګه زموږ رورل هغه مضافاتي علاقو سره تعلق لرونکي کوم خلک دي د هغې لپاره په دغه سمیټ کې دغه چې کوم پروګرام دی په دې کې یو ایکسپو هم جوړه شوې ده چې په هغې کې چې کوم واړه کاروباریان دي هغې خپل چې کوم څه جوړ کړي وي هغې راځي ولته هغې خپل ډسپلې کړي هم وي د هغې حوصله افزایي هم کېږي خلکو ته هم په هغې کې پته لګي. یو خاتون را سره موجود ده د هغې سره به لږ د هغې د سټارټ اپ په باره خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. ډېره مهرباني لږ د خپل سټارټ اپ حوالې سره ووایئ دا څه دي او دا آیډیا څنګه راله تاسو ته؟ بس آیډیا خو دا چې زما شوق و د دې کارونو خو بیا زما هزبینډ وفات شو نو زه کور کې یو یم ګټلو والا به زه خپله بیا راووتم دا کار کوم. نو بیا د دې تاسو ټریننګز اخیستي دي؟ رښتیا ټریننګ ما اخیستي دي 3 کاله خو بس بیا سپیس داسې ما ته میلاو نه شو چېرته جاب ما بس بیا ما خپل کار شروع کړ. زه خپل کوم جینکو ته ښیم هم کړایي سلایي او خپل هم کوم او سیل کوم چې چېرته ایکسپو لګي ځم اسلام آباد پنډۍ لاهور چېرته ځم. تاسو خبرو کې اسلام آباد ته هم ځئ, پېښور کې هم یې, مختلف ځایونو کې کوم ځای کې داسې چې ستاسو چې کوم تاسو کوم پروډکټ دی د دې قدر ډېر دی؟ اسلام آباد کې وځي پېښور کې نشته. پېښور کې څوک دا نه خاص نه علي. مطلب تاسو صرف ایکسپوز ته انتظار کوئ که نه داسې خپل ځای هم شته چې هلته تاسو دا کوئ؟ نه جی ایکسپو انتظار کوو او باقي آرډر ته انتظار کوو. لکه زما خپل شاپ و پهله بیا حالات داسې شو چې کرایي ډېر زیاته شو ما شاپ پرېښو هغه که نه چې ما رینټ نه شو کولی. تاسو کور کې خپل لا کوئ او چې هغه صرف پېژنګلو والا خلک او چې کور کې کوم پېژنګلو والا خلک راځي. مطلب د کوم دغه سټرګل تاسو کوئ مطلب په دې کې خپله یې که نه نور سره هم په دې کې څوک انوالو؟ نه ماشومان شته هسه یو دوه هغوی ته چل ښیم هغوی چل مې زده کوي خو فری کاست باندې هغوی فیس نشي ورکولی که نه. نو زه وایم چې ما ته ګورمنټ څه داسې سینټر څه داسې راکړي چې زه جینکو ته هم ښیم خو چې زما هم پی وي که نه لکه دې کې زمونږ ګزاره ډېره مشکله شي. او نن سبا حالات چې کوم دي نو هغې کې خو ډېره مشکله ده ډېر زیاته او چې بیا د ګټې والا سړی هم نه څوک نو بس بیا ډېره مشکله شي. تاسو وایئ چې موږ ماشومانو ته زده کړې هم کوئ نو زموږ جینکۍ په خاص توګه باندې چې کم ایج کې دي څوک په دې کې زیات دلچسپي پکې اخلي؟ او چې جینکۍ اخلي خو هغوی فري ته نن سبا دا لکه ان جی اوز والا کوي هغوی فري ورکوي فري کاست باندې که نه نو هغه جینکۍ هم دا وایي چې تاسو هم فري ښیئ نو زه خو فري نشم ښیلی که نه زما مسله دا ده چې زه فري وښیم نو زه به کرایي چېرته ورکوم زه به بجلی بل دی مشینونه دي نور څه لکه ډېر ضروریات دي دې که نه نو زه بیا نشم پی کولی دی دا.
رورل یوت سمیټ 2023 بیا چې کوم دلته ایکسپو لګېدلې ده پای کې مختلف سټالونه دي پای کې چې کوم مختلف کاروباریان دي واړه واړه کاروبارونه هغوی خپل سټارټ اپ چې کوم دي نو هغه دلته ډسپلی کړي دي خلک راځي هغوی ګوري یو بله زنانه هم ده د هغې سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم سلام تاسو څه جوړوئ تاسو دلته د سټال هم لګولی دی دا جوړوو اول راته دا وایي چې یی د کوم ځای او دا لاندې کوتل نامه مې زرغونه بیبي دا موږ جوړوو خپلې غواګانې دي او غوړي ترکوو او کوره ترکوو بیا به بازار کې خرڅوو او دا خپلې مچۍ ګابین دی د مې غم دی د بیرم دی او د پالوس هم دی خپلې مچۍ دي خپلې مچۍ دي او خرڅوو بازار ته یې وړو او دا اوزغانې ونې من خپلې دي تیران هم راوړي دي اوزغانې من خپل دي خرڅوو ځان تیرانه راغلي ستاسو خپل دي زما خپل دي تیرانه راغلي او دغه زنانه په خپله کوو د بازار ته خرڅوو د خپل ځای نه دي نو دا ټول هر څه چې کوم دي تاسو راوړي دلته په پېښور کې تاسو نن یو سټال لګولی دی هلته په کوم ځای کې دا خرڅوئ دا موږ سمپل راوړی دی دا هلته موږ بازارو ته وړو خرڅوو یې خپل څه دوکان وغیره نه لرئ داسې دوکان وغیره نه لرو و نورې غواړو یې خو لرو یې نه خپله مجبوري وخوري دغه موږ ځان لا کوو په دې ټول هر څه کې ستاسو ګزاره ښه روانه ده بس ګزاره مالا چې پکې روانه ده او خپل پردي ښېګړه کار هم پکې کېږي روغ بیمار هم پکې کېږي او بس دغه ځای ته هم راځو چې موږ ته دغه هغه وشي اطلاع وشي موږ دلته هم راشو نور کوم ځایونو ته تاسو خو پېښور ته راغلي یئ دا خپل دا زموږ پنځم مرتګ دی څلور مې نور کړي پنځم دا دی پېښور ته صرف راځئ پېښور ته دغه ځایونو ته راځو نو چې تاسو پېښور ته راشئ دلته خلک وګوري نو بیا تاسو ته آنلاین یا څه طریقه ستاسو وي چې آنلاین د سره سړی بیا رابطه کوي ولې نه کوي راته یو ورې خلی لاین و خپل مې ګاډه و پیسې مې وې بیا یې داسې هغه نه دی کړی چې ویلي وي چې بیا یې واخلو یو راشو دا پیسې بیا یې داسې لېږلي وي دا چې کوم دا ربړ غوندې دا هم تاسو خپله دا کړی ګران بازار نه هر شی نه دا بازاري دی دا بازاري دی دروغ نه ویایو دغه په خپله جوړوي چې دغه زنانه جوړوي دا سامان ولا راوړو که نه دغه زنانه کوي دغه هم کوي دا هم بازاري دي دا هم دروغ نه ویم صحیح ده نو بیا چې کوم دا ټول هر څه ستاسو دي دا تاسو لاړ شئ پروګرامونو له مختلف پروګرامونو له هلته تاسو سیمپل په توګه باندې ځان سره وړي خو د هغې نه وروستو بیا خلک تاسو سره راځي رابطه کوي تاسو سره راځي راله او راځي راته وایي چې ډېر جوړ کړئ بیا یې راوړئ او موږ له زنانه را درومي او نو څه اډرونه ته میلاویږي بیا اډر ته میلاویږي اډر راته میلاویږي بالکل او راوړو یې او جوړ کړو خو اوس د ډېر وخت هسې کلاري شوی دی کنې موږ له راځي زنانه راځي موږ له ټلیفونو کې موږ له خپل ګاډر والا ګیفټ کې راوړو سبق هم ویلی دی سبق مې د دیني سبق مې ویلی دی او سکول مې نه دی ویلی نو بیا دا چې کوم نن سبا د سوشل میډیا دور دی په هغې باندې تاسو څوک شته تاسو چې هغه ستاسو دا کار چې کوم دی په هغې باندې ښیي پیږي پیږي زوی دی داسې زوی مې دی خو دلته نن رانه لږ پنډۍ پورې یې هلته یو هغه وه پرچه وه پرچې راته نو د هغه سوشل میډیا په ذریعه باندې تاسو دا څه چې تاسو جوړوئ دا هغې ته لکه خلکو دنیا ته ښیي نو په هغې باندې څه خلک راځي بیا څه اخلي راځي راخلي اور میں میری جو اسپیشلائزڈ ہے جو میری اسکل ہے وہ ہے کراس اسٹچ پہ تو میں کراس اسٹچ کا آپ کو پورا ہوم ڈیکور جو چیز آپ ہوم کے لیے بنوانا چاہیں وہ میں اس میں بناتی ہوں اور کم از کم مجھے 50 سال ہو گئے اس کام میں لیکن یہ ہے کہ میں نے پہلے تو بچوں میں مصروف تھے اور اس کے بعد ابھی 10 سال سے ہوئے کہ میں نے یہ پراپرلی کام شروع کیا ہے قدر کی بات کی آپ نے میڈم تو قدر کرتے ہیں یہاں لوگ اس ہنر کی جی نہیں پشاور میں نے ہنر قدر اسی لیے رکھا ہے کہ میرے ہنر کی قدر کون کرے کون لوگ ہیں جو کرتے ہیں تو بہت کم لوگ یہاں کے اسپیشلی پشاور کے بہت کم لوگ ہیں میرے زیادہ تر اسلام آباد کے لوگ جو ہیں جنہوں نے باہر ملکوں میں کوئی گفٹ لے جانا ہوتا ہے یا اپنے کسی مہمان کو گفٹ دینا ہوتا ہے تو وہ لوگ میرے اس کام کی قدر کرتے ہیں کیونکہ یہ ہینڈ میڈ کی قدر نہ آج کل مشینیں آ گئی لوگ مشینوں پہ جی سستا بن رہا ہے تو وہاں پر چلے جاتے ہیں لیکن ہینڈ میڈ کا جو اپنا مزہ ہے جو اپنا کام ہے جو قدر ہے وہ صرف باہر کے لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ جو قدردان لوگ ہیں ان کے لیے آن لائن آپ کا کوئی وہ ہے کوئی آرڈر وغیرہ لوگ دیتے ہیں آن لائن تھرو مطلب سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یا اس طرح کچھ
جی 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 آن لائن تو یہ ہے کہ جو میرے کسٹمر ہیں جن کو پتہ ہے پھر ان کے آگے جاننے والے ہوتے ہیں تو وہ پھر مجھ سے کانٹیکٹ کر کے پھر مجھے ڈیزائن بھی بھیج دیتے ہیں کہ اور مجھ سے پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کتنے کا پیمنٹ سارا پوچھ کے پھر وہ مجھے ہاف پیمنٹ پہلے بھیج دیتے ہیں اور ہاف پیمنٹ جب میں آرڈر تیار کر کے ان کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں تو اس طرح میں آن لائن بھی آرڈر کرتے ہیں. گھر پہ یہ کام کرتے ہیں؟ جی جی میں اپنے گھر پہ ہی کام کرتی ہوں. میں خود ہی بیٹھی رہتی ہوں دوپہر کے 2 بجے سے رات کے 2 بجے تک میں کام کرتی ہوں. یو بل سټال باندې موجود یو دلته هم د لاس جوړ چې مختلف کم سیزونه دي هغه جوړ کړی شوي دي او هغه دلته بیا ډسپلی شوي دي. دغه چې کوم زری باجي د هغې سره به په دې اړه باندې خبرې اترې کوو چې دا څوک جوړوي او په دې څومره محنت کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا لږ وایې چې دا چا جوړ کړي دي دا څه دي اول خوا ته دا وایې څنګه جوړېږي څومره محنت پرې کېږي او دا څوک جوړوي؟ بیٹا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میرا کام ہے سارا ہینڈ میڈ ہے اور یہ میرے ڈسیبل بچے آرفنز بچے اور وہ بناتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹرانسجینڈرز. کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ ہر جگہ کہتے تھے اویئرنیس. بینگ اے انسان ہم لوگوں کے پاس اویئرنیس ہوتی ہے کہ پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی جس کے حواس صحیح ہیں اور وہ ناک سے کھانا کھا رہا ہو, منہ سے کھانا کھاتے ہیں سب. تو میں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی اپنا تھوڑا سا جولری سیل آؤٹ کی اور میں نے ان کو کورسز کرنا شروع کیے. شروع میں مجھے آرفن اور ڈسیبلز کا تو بہت اچھا ہوا اور ٹرانسجینڈرز ہاتھ نہیں لگ رہے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے اب یہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں میرے ساتھ. بیکاز آف بجٹ تو ہے نہیں, اپنی مدد آپ کے تحت چل رہی ہوں. پہلے آفس وغیرہ رکھا تھا لیکن آفس میں آپ کو پتہ بہت خرچہ ہو جاتا ہے. پھر میں نے آفس بھی بند کر کے اور میں ان کے ٹرانسجینڈرز کے بھی اڈوں پہ جا کر کام سکھاتی ہوں. پھر میری دوست کا ہاسپٹل ہے ڈسیبل بچوں کو, وہاں جا کے سکھاتی ہوں. اور آرفن بچیاں جو ہے ان کو گھر ہی بلا لیتی ہوں اور گھر میں ان کو باقاعدہ کٹ ان کو دیتی ہوں جتنے ٹولز استعمال ہوتے ہیں, اور ایک بڑی کٹ دیتی ہوں جس میں اور چیزیں ہوتی ہیں, اور ان کو میں کام سٹارٹ کرواتی ہوں. اور وہ لوگ جب یہ بنا لیتے ہیں آپ دیکھیں سب ہینڈ میڈ ہے. پھر میں مختلف اسٹالوں پہ جا کر اور اس کو ڈسپلے کر کے سیل آؤٹ کرتے ہیں. پھر جو پروفٹ آتا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے, مجھے معلوم ہے کہ یہ تسبیح کس نے بنائی ہے, یہ کس نے بنائی ہے. پھر ان کو میں پروفٹ شیئر کرتی ہوں اور پھر نئے بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے کام. اچھا, تو کتنے بچوں کو, کتنے ٹرانسجینڈرز کو, کتنے یتیم بچوں کو آپ نے ٹرین کیا ہے ابھی تک؟ سر ایسے تو بے تحاشا ہے, لیکن جو پرماننٹ کام کرتے ہیں وہ 30 ہیں میرے پاس جو کہ کام کرتے ہیں. باقی سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, سنبھال رہے ہیں. تو آپ کا کوئی ورکشاپ وغیرہ ہے یا یہ اپنی ہی گھر پہ, یا جو ٹرانسجینڈر ہے وہ اپنی ہی گھر پہ یہ سب چیزیں بناتی ہے, یا کوئی ورکشاپ وغیرہ بھی ہے؟ بیٹا یہی تو دکھ کی بات ہے. بڑا کوشش کیا فنڈنگ وغیرہ کا. صرف ایک ہائیو والے اسلام آباد والے وہ بہت اچھے تھے, انہوں نے مجھے ایک پروجیکٹ دیا تھا. ادروائز ٹرانسجینڈرز کے ایڈوں پہ بھی جاتی ہوں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا ڈسیبلز کو سکھانا ہو تو ہاسپٹل جاتی ہوں. بہت لوگوں سے کہا کہ مطلب فنڈنگ کا اور اس کا, تو بس اللہ غفور رحیم ہے, جس دن میرا اللہ چاہے. ڈیجیٹل دور ہے, ظاہری بات ہے. ہم یہاں پر اگر آپ اس کو 10 دن بھی رکھیں گے تو کوئی نہیں, کون یہاں 100 بندی آئیں گے دیکھیں گے. تو ڈیجیٹل سائٹ پہ اگر ہم بات کریں, آپ کوئی پلیٹ فارم یوز کرتی ہے اس حوالے سے اپنی چیزوں کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو کیا اویئرنیس کے لیے؟ اچھا بیٹا ایسا ہے کہ بالکل فیس بک پہ میرا پیج ہے, لیکن میں کبھی بھی کسی کے لیے کچھ اچھا کروں اس کو تصویروں کو شیئر میں نہیں کرتی, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ جو اللہ نے پردہ رکھا ہے پردہ رہنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پہلے میں رزق کا ہی کرتی تھی نا, پھر میں نے سوچا کہ رزق کا وعدہ تو اللہ پاک نے کیا ہوا ہے. پھر میں اسکیل پر آئی تھی اور اسکیل میں انہیں سکھا کے اب ماشاءاللہ یہ ایسے ہی ایگزیبیشنز میں ہی لوگوں نے دیکھ کے میرا سامان امریکہ, لندن, بہت سارے ممالک میں گیا ہوا ہے. لوگ مجھ سے پرچیز کرتے ہیں کیونکہ دے نو می کہ میں حق پہ چل رہی ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہی. کہ آپ نہیں سمجھتی کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے؟ اگر فیس بک پہ یا اس طرح پر ایک مطلب یہاں سے چیز یہاں سے وائرل ہوتی ہے اور ساری دنیا میں, پھر تو نہیں سمجھتی کہ یہاں بھی پریزنس ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے بیٹا. ابھی بھی ایک بچہ ابھی ہو کے میرے پاس گیا, اس نے مجھے بڑی اچھی سائٹ کا بتایا ہے, کیونکہ اور سائٹس ہیں آپ دیکھو ادھر کے لیے آپ کرو پرسنٹیج مانگتے ہیں. ہم نے ان میں پرائزز بہت وہ رکھی ہوئی ہیں, لیکن ابھی ایک اور بچہ میرے پاس سے ہو کے گیا, اس نے مجھے کہا ہے, اس نے سائٹ بتایا, اور انشاءاللہ اب سے میرا
मतलब आफ्टर 2 weeks इंशाल्लाह इट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो. और हम जो अगर जैसे मैं आपके उससे कहना भी चाहूँगी, जैसे ऐसा होता है कि कोई दादा दादी की तस्वीर होती है, उस तरह होती है, उसको हम रिपेयर करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह. ठीक है, आप जैसी और भी ख़वातीन हैं जो कुछ करना चाहती है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं उन सबको एक ही पैगाम देना चाहूँगी कि तवक्कल तो अल्लाह रखें हमेशा और अच्छे काम करती रहें, क्योंकि ये तो फिर ख़वातीन कंप्लेंट है. आप मेरे डिसेबल बच्चियाँ देखें कि उनके हाथ यूँ मुड़े हुए, उनके लिए मैं सुइयाँ घिस के उस पे वो काम कर रही हैं. तो काम करना चाहिए, अपने बाप का खावंद का बाजू बनना चाहिए, लेकिन मर्द बाप की सूरत हो, भाई की सूरत हो या बेटा, मेरे कुरान में है उसकी इज़्ज़त करो. ये मैं सबको कहती हूँ. ډیره شکریہ جی. بالکل د دوی خبرې تاسو واورېدلې. دیو د خپل چې کوم سټایل دلته لګولی دی، نو دوی وایي چې موږ چې کوم ټرانسجنډر دي د هغې نه علاوه یتیمان ماشومان دي، چې کوم خصوصي ماشومان دي چې هغه د څه نه څه قوت سماعت یا قوت ګویایي نه محروم دي، دغه ټول ماشومان ته چې کوم دی نو هغه دي ټریننګ ورکوي. او دوی وایي چې د دې سره سره چې بیا کوم دغه ټریننګ دي ته میلاو شي، د هغې نه پس چې بیا دغه ماشومان سره جوړ کړي او بیا هغه څیزونه چې کوم د هغې د خپلو لاسو جوړ څیزونه دي هغه چېرته خرڅ شي، بیا په ایگزیبیشنز کې یا چېرته بل ځای کې خرڅ شي، او د هغې کې چې کوم منافع ده نو هغه هم دغه ماشومان ته ځي. او دغه وایي چې فی سبیل الله دغه کار چې کوم دی نو هغه کوي، او دغه نورو خلکو ته هم دغه پیغام زنانو ته ورکوي چې د دې معاشرې په پرمختګ کې بیا په خصوصي توګه باندې دغه چې کوم دغه کمیونټي ده، که هغه زموږ ټرانسجنډر دي، که هغه زموږ خصوصي ماشومان دي، که هغه یتیمانان دي، د هغې ته لږ غوندې د سهولت ورکولو لپاره هر چا له پکار چې خپل کردار ادا کړي. پروګرام کې د دمې ټیم دی وړه شانتي دمه کوو، چې واپس راشو نو همدغه ایکسپو کې به د نور خلکو سره هم خبرې اترې کوو. د مینه پاس پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. رورل یوت سمیټ 2023 دلته په پېښور کې راجوړ کړی شوی دی، او که وګورو د مختلفو ځایونو نه ځوانان راغلي دي په دغه سمیټ کې. هغې دغه چې کوم د ډیجیټل حوالې سره کومې زده کړې دي هغه کوي. څه ځوانان راسره موجود دي، هغې سره به خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. درته لږ ووایي چې راغلي وي دغه یوت سمیټ چې کوم تاسو اټینډ کو ډیجیټل حوالې سره، څومره لرنینګ وشو تاسو؟ څه مو کتل نوي؟ الحمدلله ډېر هر څه لرنینګ وشو، بلاګینګ ریلیټډ، ډیجیټل مارکیټینګ ریلیټډ، یوټیوب څه ته وایي، ټیک ټاک څه ته وایي، ټیک ټاک تھرو باندې ته خپل برانډینګ څنګه کولی شي. هغې نه علاوه چې تاسو ټیک ټاک نه علاوه خپل پروډکټ څنګه پروموټ کولی شي، خپل ځان څنګه پروموټ کولی شي، هغې حواله کې مې زده کړلو. هغې نه علاوه چې کنه ډیجیټل مارکیټینګ هغه بلاګینګ امیزون د دې ریلیټډ هغه ډېر هر څه زده کړل. هغې نه علاوه ټیکنالوژي سره ټیکنالوژي څونه پروموټ شوی هغه هم باره کې زده کړو. او هغې نه علاوه زموږ فیورټ سپیکرز دلته راغلي، هغې سره ملاقات هم وشو. سر زمون خدا پلانې چې کوم ایونټ وکنه نو فی الحال خو موږ صرف موټیویشن واغستو، لکه موږ ډیر موټیویټ وکنه ول چې دینه پیله زمون بیک ګراوند داسې دی چې لکه زمون لکه کمپیوټر چې دی زمون په دغه کې معاشره کې لکه ډیر بد ګڼل کېږي چې یاره خلک تعلق لري. موږ پېښور سره تعلق لرو، خو لکه زمون چې کوم لکه هغه مشران دي که نه هغوی لکه زوړ ذهنیت والا دي، نو ځکه صرف موټیویشن فی الحال دغه کو. او نور لکه زمونږ اراده شته دی چې یاره خپل آنلاین ارنینګ شروع کوم داسې، ولې چې فیسبوک شو، ټویټر شو وغیره، دا خپل اکاونټ لري؟ ټویټر خو نه لرم خیر، خو فیسبوک او ټیک ټاک دي شیزونه لرم. ټیک ټاک فیسبوک څنګه استعمالوئ تاسو؟ سر فی الحال خو موږ صرف ایز ا فن استعمالو، نور خو موږ لکه ارنینګ څه سورس نه کړی. او ټیک ټاک نه لکه شروع کړی دی څه ناڅه، خو لکه هغه شیان دي لا دغه نه دی شروع. زه خپله مردان یونیورسټي نه راغلی یم، دا 7 سیمسټر کمپیوټر ساینس ډپارټمنټ سټوډنټ یم، او دلته ډېر زیات ښایسته ایکسپیرینس کېږي ځکه چې یوت راغلي دي ټول زیاتر سټوډنټ داسې دي چې هغه فاینل ایئر دی، نو هغه به نیو سټارټ اپ نیو آیډیاز به خپله کړي، بل سره ډسکس کړي، او مطلب آنلاین پلیټ فارم ته به راشي. او زه ټول نول د خپل یونیورسټي ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغې هلته کې موږ ته ډېر ښایسته پلیټ فارم مهیا کړی دی. موږ ډفرنټ ټایپ 21 سوسایټیز دي چې هغې کې موږ ډفرنټ ایونټس کوو، هغه انټرپرینورشپ دي، هغه مطلب ټیکنالوجي ریلیټډ دي، نو ډېر زیات ښایسته. او دلته چې موږ رالو ډېر زیات مطلب ډېر زیات ښایسته فیل کوو چې داسې ښایسته زبردست خلکو سره زموږ مطلب هغه وشولو کمیونیکیشن کې پوه. خپله تاسو اویلیبل یي دغه چې کوم ټیکنالوجي استعمال دی، ظاهري خبره ده، په هغه کې ډیجیټل میډیا کې خبره موږ کوو، سوشل میډیا مختلف پلیټ فارمز دي، یې په هغې باندې موجود دي؟ بالکل سر، زه خپله اوس ډیټا ساینس جونر ډیټا ساینس کار کوم،
نو زما خپل ویب سایټ ته چې په هغې باندې زه بلاګینګ کوم او سوشل میډیا مې شته مطلب زیات فالوور مې دي نو مطلب په آنلاین پلیټفارم ټول باندې موږ زه خپله باندې اویلیبل یوت لپاره څومره مواقع دي سر یوت دپاره خو بلکې زموږ د رورل ایریا چې کم سټوډنټس دي دا ډېر زیات قابل دي خو دوی دپاره لږ شان اپرچونټي مهیا کول پکار دي موږ ګورنمنټ ته دا خواست دی چې هلته کې داسې سیمینارز وشي داسې سکل ډیولپمنټ دپاره لږ کار وشي ځکه هغو خلکو کې ډېر زیات ایبیلیټي ده لرن کولی شي. ہم نے یہاں پہ آ کے بہت کچھ سیکھا ہے. ایکچولی دا تھنگ از سمٹ کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو رورل ایریا کی طرف سے تھا اور ٹیکنالوجی کو بہت انہوں نے انوویٹ کیا ہوا ہے. یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا گیا ہے, تو یہ ایک اچھی چیز ہے. مطلب آپ کو نا ڈفرینٹ ایریاز سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, آئیڈیاز ہوتے ہیں ڈفرینٹ, ان کو آ کے ریلیٹ کرتے ہیں, ان کو آ کے ڈسکس کرتے ہیں. تو ایک بہت مطلب ایک قسم کا نا ایک بہت اچھا انہوں نے انوویشن کریٹ کیا. اور یہاں پہ آ کے ہم دیکھیں تو یہ گیم ڈیولپمنٹ جو کہ آج کل پاکستان میں بہت گروتھ پہ ہے, ٹیکنالوجی سائڈ پہ ہے, تو ان سب سے ریلیٹڈ چیزیں بتائی ہوئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کا. جی زه عبدالولي خان یونیورسټي مردان نه راغلی یم. زه بیسیکلی ضلع نوشهره نه تعلق ساتم. دا یوت سمټ چې دی 2023 دا ډېر ښه پروګرام دی, ډېر ښه گیم چینجر دی موږ یوت دپاره او پوره پاکستان دپاره. بیسیکلی کے پی کے رورل ایریاز دپاره چې هلته کې انټرنیټ وغیره فیسیلیټیز نشته, نور داسې نیو ټیک فیسیلیټیز نشته, او دې نه موږ ته ډېره غټه فایده ده. او دې نه چې موږ څومره ډېره زیاته فایده اخیستی شو یوت د رورل ایریاز والا, نو هغه به موږ دپاره ښیي او د ملک دپاره به هم ښیي. موږ دې سره به اکانومي انکریز شي او موږ حالات به هم ښه شي, ملک حالات به هم ښه شي. او موږ یوت یو, موږ یوت به خپل ملک حالات بدلو. موږ یوت دا پاور دی چې موږ خپل ملک حالات بدلولی شو. دا یوت سمیټ یو داسې پلیټفارم دی چې دا به موږ ته یو هغه راکړي, یو هایټ به راکړي, مطلب یو هغه پلیټفارم پرووایډ دی چې دې سره به موږ ته هغه ملاو شي, یو ګوس پمپ به ملاو شي, موږ به دې سره اپ شو. ایکسپو کې موجود یو, دلته سره یو مشر ولاړ دی, هغې هم راغلي دي, ګوري مختلف څیزونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درته لږ ووایئ تاسو راغلی وم کتل ایکسپو کې مختلف چې کوم واړه واړه کاروباریان یې خپل څیزونه ډسپلې کړي دي. یو خو دا قسمه اکټیویټیز څومره ضروري دي په خاص توګه باندې هغه علاقو خلک چې لږ یا قبایلي ضلعې دي چې هلته هم سهولتونه نشته, د پېښور هم مضافاتي علاقې, صوبې نور هم مضافاتي علاقې, دا خلکو لپاره دا قسمه پروګرامونه څومره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نظام الدین دی, ډسټرکټ نوشهره تعلق ساتم. ماشاءالله دا ډېر بهترین پروګرام دی. دا هر ایج کسانو ته کتل پکار دی, دې په وجه انسان په لایف کې چینجنګ راځي, امپروومنټ کولی شي. که بوډا دی, که ځوان دی, که زنانه ده, که وروکړی ماشوم دی, ټول ته پکار دی داسې پروګرامونه اټینډ کړي. انشاءالله دې په وجه باندې به انسان لایف کې چینجنګ راولي, امپروومنټ به راولي. یوازې ناستي باندې ماحول نه ټیک کېږي. انشاءالله چې داسې پروګرامونه سړی ګوري نو انسان په زندګۍ کې بیا مخکې روان شي او کوم رکاوټونه ختمېږي, انسان ذهن پې کولو شي. داسې پروګرامونه ماشاءالله وګوري. زه د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم څوک چې په دې پروګرام کې حصه اخلي. ای ټول مشکور ممنون چې ای په خلکو کې داسې اویرنس پیدا کوي, شعور پیدا کوي. مطلب دې سره د انسان زندګۍ کې به امپروومنټ راځي, مخ په وړاندې به راځي, او انشاءالله علاقه به هم ترقي کوي او معلومات به هم وخت تر وخته انشاءالله ملاویږي خلکو ته. نو ډېر بهترین پروګرام دی, زه شکریہ ادا کوم. ډېره مهرباني. پاکستان زنده باد. رورل یوت سمیټ 2023 کې موجود یو, دلته یو بل ځوان سره موجود دی, راځئ سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعارف په خپل وکړئ, بیا راته دا ووایئ چې دا قسمه ایونټ چې کوم دي زموږ د خاص کر د یوت لپاره, د هغه یوت لپاره چې د هغې تعلق د رورل ایریا سره دی, چې هلته هغې ته د انټرنیټ سهولتونه ایون هم موجود نه وي, دا قسمه ایونټونه څومره ضروري دي؟ زما نوم عرفان الله دی, زه خپل ځاني اف ار پېښور سره تعلق لرم. او زما تقریبا 5 ایرز چې زه یو کمپنۍ سره ملټي نیشنل کمپنۍ هغې سره زه خپله جاب کوم که نه ایز ا لاجسټک منیجر. زمونږ اصل کې چې زه کله سټډي نه فارغ شوم, زما تقریبا 1 منت 2 منت چې کوم دی زه فری وګرځېدم. هغې نه بعد چې کوم ما سره خپل سکلز وو, نو هغه ما چې کله اپلای کړو که نه کمپنۍ کې, نو زه هلته د ملټي نیشنل کمپنۍ کې شوم. زمونږ پېښوري سپلای چې کوم دی برانډ دی, هغه مونږ چې کوم دی اکثر مونږ د ایکسپو کې دوبۍ کې چې اوس کومه ایکسپو شو هغې ته مونږ تللي وو که نه, نو هغې کې هم چې کوم دی زمونږ ډېر زیات هغه وشو, مخکې ګروت شو که نه. اوس الحمدلله دې ځای کې چې کومه دې نه مخکې کوم ایکسپو پېښور یونیورسټۍ کې هغې کې هم زمونږ ډېر ګروت وشو. دغه ایکسپو په دې کې هم زمونږ ډېر ګروت وشو, سکلز راته میلاو شو. لنډ کوتلي یو, د هغه نه راغلي یو عبدالولي خان یونیورسټي نه. صحیح ده. تاسو یونیورسټي سټوډنټ یې, دا قسمه ایونټ دغه ډیجیټل حوالې سره چې کوم کېږي, سمیټس کېږي, څومره ضروري دي ستاسو لپاره؟ سم یاد کړئ.
ډېر زیات ضروري دی که یو پلوي شي نو دلته خو ډېره زیاته ګراني هم ده او څه کار مارم نشته نو په کار ده که نه په کار دی چې هر یو سټوډنټ له په کار دی چې خپل تعلیم سره سره یو ښه سکل زده کړي سکل ډیولپ کړي او ډیجیټل سکل ډیولپ کړي نو ډېر زیاته ضروري ده. کوم ډپارټمنټ کې تاسو؟ مونږ کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ کې یو. کمپیوټر هم دا دغه سره ریلیټډ دی زیات ډیجیټل سایډ سره که نه نو مخکې څه ارادې لرئ؟ بالکل ډیجیټل مارکیټینګ او دغه سره ډېر زیات ریلیټډ دی. مخکې مو دا اراده چې خپل تعلیم سره سره یو ښایسته او ډېر زبردست سکل زده کړو او خپل بزنس سټارټ کړو. او جی اوس هم دغه اراده ده. بیسټ اف لک. یو بل ځوان سره هم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول ناول ارشاد بھائی زه ستا ډېر شکریا ادا کوم چې تا زموږ نه مقرره کړه. زما نوم دانیال دی. زه د عبدالولي خان یونیورسټۍ کمپیوټر ساینس سټوډنټ یم. زموږ دلته د یونیورسټۍ طرف یو شارټ وزټ و چې هغه دلته کوم ډینګ پلازا د پېښور په هغه کې یو ایکسپو منعقد شوې ده چې په دې کې زموږ مختلف قسمه خلکو سره چې میلاو شو. مختلف قسم خلک هم واورېده چې هغه مختلف قسم فیلډو سره تعلق ساته چې هغه زموږ ته د مختلف قسم سکل باره کې انفارمیشن راکړه چې زموږ به جوانان به خپل سکل څنګه ډیولپ کوو. دې لپاره زموږ ډېر څه زده کړه په دې ایکسپو کې او زموږ ډېر خلکو سره انټریکشن وشو. زه یوت له دا پیغام ورکوم چې تاسو ایجوکیشن سره سره تاسو خپل سکل چې هغه هم ډیولپ کړئ. زما نوم جواد علي خان دی او زه پروجیکټ منیجر یم KP ډیجیټل انټرنشپ پروګرام. د انټرنشپ پروګرام ته پروجیکټ منیجر یم. زمونږ د یوت لپاره د انټرنشپ پروګرام نن سبا د ډېر ضروري دی او ګورنمنټ په دې کې دا ډېر زبردست یو پروګرام دی انیشیټیو دی د KP IT بورډ چې د 2012 نه شروع دی د IT ګریجویټس لپاره. کم فرش ګریجویټس دي د انټرنشپ یو موقع ورکوي. د دې مطلب دی چې هغوی ته موږ د کاروبار یو اپورچونیټي ورکو یا ځان له د جاب یو اپورچونیټي ورکو د روزګار مواقع فراهم کول. نو دا انټرنشپ پروګرام سٹارټ شوی دی د IT بورډ د 2012 نه. ډېر زبردست انیشیټیو دی او په دې کې موږ د فزیکل ټریننګ کوي ډیفرنٹ کمپنی سره او نن سبا خو تاسو ته پته ده چې د IT دور دی او د IT ورلد دی نو د فریلانسینګ او د دې دا ډېر په پیک باندې روان دی. نو ډېر ګریجویټس د دې هغې نه مستفید کیږي او خپل روزګار او ځان لا بیا هغه په خپله باندې فریلانسینګ په ترو باندې ځان لا هغه جوړوي. نو امپلایمنټ ریشو هم د دې پروګرام ډېره ښه ده. دوه زره درویشتم کې چې کوم ایکسپو لګېدلی دا مختلف سټالونه دي. په دې کې د IT بورډ لخوا هم یو سټال لګېدلی دی. د IT بورډ چې کوم نمایندګان دي هغې دلته موجود دي. لږ د هغې سره به هم خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. سر لږ خپل تعارف وکړئ بیا راته لږ دا ووایئ چې کوم زموږ رورل یوت دی د هغې لپاره IT بورډ څه کوي او د دغه چې کوم رورل یوت دي د هغې مشکلات څه دي؟ جی السلام علیکم جی. زما نوم چې کوم دی احمد حسن دی. زه مارکیټنګ افیسر یم KP IT بورډ. دلته KP IT بورډ ریپرزینټ کوو موږ په دې سټال کې. بیسیکلی چونکې دا رورل یوت سمټ دی دې په مناسبت سره موږ خپل یو پروجیکټ دلته هغه هایلایټ کوو. هغه دی مرج ایریاز ډیجیټل کنیکټ. مرج ایریاز ډیجیټل کنیکټ بیسیکلی هغه دا دی چې هغې کې موږ یو فیسیلیټي جوړو. هغه موږ په څومره مرج ډسټرکټس چې زموږ دي نیولی مرج ډسټرکټس په هر ډسټرکټ کې موږ یو فیسیلیټي به جوړو چې په هغې کې به موږ د هغه ځای ځوانانو ته چې کوم دی ټریننګز ورکوو د IT ریلیټډ ټریننګز. بیا چې کوم دی هغې سره سره یو کمپوننټ د هغې دا دی چې کومو ځوانانو کومو ماشومانو سره چې سکل لرن کړي هغوی سره کار وي خو هغوی سره ریسورسز د وي لایک لیپټاپ کمپیوټر انټرنیټ کنیکټیویټي. د هغې دپاره بیا موږ ورسره هم په هغه فیسیلیټي کې یو کو ورکینګ سپیس هم جوړ کړی دی چې هلته هغوی راتلی شي او هغه یوز کولی شي. بیا په هغې کې چې کوم دی نو موږ سره چې کوم دی یو دغه چې کوم دی کمیونټي هال هم به وي چې هغه به سپیسیفیکلی د فیمیلز لپاره استعمالیږي چې موږ د رورل ایریاز چې کوم دی د هغې ځوانان ماشومان هغه امپاور کړو تھرو IT او هغوی له موږ IT سکلز ورکړو او هغوی ته یو پلیټفارم ورکړو ځکه چې په رورل کې چې کوم دی د کنیکټیویټي او د ریسورسز ډېر غټ یو فقدان دی یو کمی دی نن سبا. نو هغه به انشاءالله د کمی دا پوره کړي. نو انشاءالله دا پروجیکټ زموږ چې کوم دی نو هغه به ډېر زر چې کوم دی نو هغه به خپل کار شروع کوي. زموږ چې کوم دی نو ډېر ځایونو کې په ډېر ډسټرکټس کې چې کوم نیولی مرج دي هغلته د دې کار انشاءالله چې بس په تکمیل کې روان دی او دا به ډېر زر سټارټ شي. رورل یوت خبره که موږ کوو نو مشکلات ظاهري خبر تاسو ته به د هغې ډېره اندازه کېږي ځکه ستاسو سره کنیکټ هم وي. څه زیات مین مشکلات د هغې څه دي او د هغې د اوورکم کولو لپاره بیا تاسو څه اقدامات کوئ؟
رورل کی جی ټول نه زیات چې کوم ښکاري جی اغل ته خو چې کوم دی اوبویسلی لاین آرډر سچویشن چې کوم دی بیا اغل د کنیکټیویټي پرابلم دی بل دا چې د کوم چې سیټل ډسټرکټس دي د دې چې کوم دی د ډسټنس ډیر زیات دی نو دغه ټول چې کوم دی اوورکم کولو د پاره دغه باندې قابو غستو د پاره مونږ چې کوم دی نو ځکه د رورل چې کوم ایریاز دي مرج ډسټرکټس دا مونږ ټارګټ کړی دي چې خلکو ته هم په خپل خار په خپل کلی کې دننه چې کوم دی مونږ فیسیلیټیز ورکو او هغه چې کوم دی د سکل انهانس شي نور څنګه چې مونږ دا چې کوم زموږ سیټل ډسټرکټس دي په دې کې زموږ کار په بایس باندې ډیر نوجوانان ډیر نوي سکلز د کړي دي هغه دای نه چې کوم دی ارننګ سٹارټ ته ایو پروفیشنل کیریئر سٹارټ ته نو ان شاء الله اوس موږ دغه رنګ هغه هم امپاور کو ډیر زر پتا سو ګوره چې اغل ته هم چې کوم دی آی ټي ریلیټډ خلک پتا اوس ته ملایوي آی ټي ریسورسز الته چې کوم دی ټیلنټ ډیر زیات ته خو چون کې د وسایلو کمی دا غلطه نو هغه پورا کول لپاره به دا مرج ایریاز ډیجیټل کنیکټ پروجیکټ چې کوم دی دا به ډیر ښه پروجیکټ ثابتېږي آئی ٹی بورڈ سٹال کې موجود یو د دې یو بل نمائندہ را سره موجود دی هغه سره خبرې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر بتائیے گا ذرا کہ خیبر پختونخوا حکومت پھر آئی ٹی بورڈ جو ہے یہ یوتھ کے لیے کیا کیا پروگرامات کر رہی ہے خاص طور پر جو ان کے ڈیجیٹل ٹریننگز کے حوالے سے اب تک کیا پروگرامات کیے ہیں اور آگے کیا پلان ہے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو ہمیں یہ موقع پرووائڈ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس طریقے سے انیشیٹو لے رہی ہے کہ ڈیجیٹل اکانومی کو آگے لے کر جانے کے لیے تو بعض مرتبہ اتنے اچھے ماشاءاللہ پروگرامز آ رہے ہیں اس کی لوگوں کو جس وقت یہ پتہ چلتا ہے تو کچھ یقین نہیں کر رہے کہ گورنمنٹ لیول میں اس طرح کی انیشیٹو لیے جا رہے ہیں. اس کی میں کچھ ایگزامپلس دینا چاہوں گا. میں خود پروجیکٹ مینیجر ہوں درشل کا جو کہ بزنس انکیوبیشن سینٹر ہے. تو درشل میں اس طرح ہے کہ جتنے بھی ینگ گریجویٹس یونیورسٹی سے آپ کے جو فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں, بزنس کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, لیکن انلکلی ان کے پاس وہ ریسورس نہیں ہوتے, ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بزنس کو آگے لے کر جا سکیں. فار ایگزامپل نہ ان کے پاس اسپیس ہوتی ہے, نہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر انویسٹ کر سکیں یا اپنی ٹیم کو ڈیلی ایکسپینس کو برداشت کر سکیں. تو اسی چیز کو کور کرنے کے لیے درشل گورنمنٹ کے پی آئی ٹی بورڈ کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جس میں ہم نے جتنے بھی ینگ گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو ہم یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے یا آپ کے پاس ٹریننگز نہیں ہے, کوچ نہیں ہے, تو وہ ساری فیسلٹیز انڈر ون روف ہم یہ ساری پرووائڈ کرتے ہیں. الحمدللہ ابھی تک ہم نے 179 اسٹارٹ اپس گریجویٹ کر چکے ہیں جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنی جا کے انہوں نے اپنی پریزنس شو کی اور ایک اچھا پاکستان کا نام روشن کیا. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اتنے اچھے انیشیٹو جو کہ پی آئی ٹی بورڈ لے رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی لوگوں تک رسائی زیادہ سے زیادہ ہو جائے. تو خود اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ نظر رکھیں کہ ہمارے پاس کے پی آئی ٹی بورڈ میں صرف ایک درشل نہیں, فیلوشپس کے پروگرامز آتے ہیں, انٹرنشپ کے پروگرام آتے ہیں, وومن امپاورمنٹ کے پروگرامز آتے ہیں, فری لانسنگس کے پروگرام آتے ہیں, آئی ٹی پارک کے ہمارے پاس پروگرام ہے. یعنی ہر وہ پروجیکٹس جو کہ پی آئی ٹی بورڈ میں ہے وہ سارے کا سارا ینگ گریجویٹس کو یا جو انٹرپرینورشپ ہے ان کو کنسیڈر کرتے ہیں, وہاں پہ سکلز ان کی بلڈ کرتے ہیں, سکل دینے کے بعد ان کو وہ اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں. جب وہ درشل سے فری ہو جاتے ہیں تو ان کو کمپنیز کے طور پہ ہم 80% سبسڈائز ریٹ پہ مارکیٹ کے اندر ایک اچھی اسپیس اور لوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور اپنے بزنس کو, اپنی کمپنیز کو آ کے لے کر جا سکیں. سر اگر آج کل ہم دیکھیں تو جو ہمارے یوتھ ہیں, نوجوان ہیں, وہ یہاں سے ڈگریاں لے کے ملک سے بھاگ رہی ہے, تو ان کے لیے یہاں کوئی مواقع ہے اور ان جو مواقع ہے ان سے وہ اویئر نہیں ہے, کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں بس ٹکتی نہیں ہے اور باہر بھاگ جاتے ہیں؟ اصل میں مین جو چیز ہے کہ یہاں پہ مایوسی بہت زیادہ لوگوں میں ابھی پھیلتی جا رہی ہے. ملک کے حالات کی وجہ سے لوگ وہ باہر بھاگنے کا وہ کہتے ہیں باہر جانا. میں خود میں 7-8 سال باہر رہا ہوں اور اس کے بعد میری ساری ایجوکیشن فارن سے میں واپس اب بھی آیا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو اپرچونیٹیز آپ کو پاکستان میں گورنمنٹ لیول میں یا اپنے طور پہ اگر آپ لوگ انوائرمنٹ پرووائڈ گورنمنٹ کرتی ہے, پاکستان گورنمنٹ کرتی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور جگہ اتنی اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اسپیشلی کے پی کے اندر. رورل یوتھ سمٹ کے چکم ایکسپو دا پائی کی موجود یو دا ایکسپو کی بیا اسٹال لے اسٹال کی چکم دا انٹرنشپ حوالے سرا پخاص تو گوانی زمنگ زنانا یوتھ چکم دا غیر انٹرنشپ حوالے سرا دلتا غی دا انٹرنشپ ورکی دی چکم پروگرام کوآرڈینیٹر دی دا غیر سر موجود دی لگدای سر خبر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بل تعارف ہو کہ بیا تاسو چکم اسٹال لګولې تاسو اصل مقصد سره
جی زه بشرا مصطفی یم او زه چې د پروګرام کوارډینیټر کار کوم ایټ کوډ فار پاکستان. کوډ فار پاکستان چې د یو نان فار پروفیټ ارګنایزیشن دی او زموږ مقصد دا دی چې موږ ګورنمنٹ پروسیسز ډیجیټایز کو تھرو د انټرونشن اف ټیکنالوجي. نو موږ چې د کنه KPIT بورډ سره چې د MMN سپیسیفک انټرنشپ پروګرام چلاو او موږ د دې 2 سایکلز کمپلیټ کړی دي. لاست سایکل کې چې د موږ 50 ویمن انټرن سلیکټ کړیو آل اکراس KP ای کې موږ 35 ډسټرکټس ټارګټ کړیو. خو زموږ زیات فوکس و چې موږ چې کوم رورل ایریا سي التنه چې د کنه ویمن سلیکټ کو نو کې موږ چې د لوور دیر بونیر اپر اینڈ لوور چترال اور اگزائی ایجنسی کورم ایجنسی داسې علاقو نه موږ جنکه سلیکټ کړیو. د دې پروګرام چې د کنه ټول کې خاص لکه بینیفټ دا چې دا چې د انټرن ریموټ انټرنشپ پروګرام دی. تاسو چې د کنه کور دا انټرنشپ پروګرام جوائن کولی شئ او د کې موږ پارټیسپیشن د پاره پارټیسپینټس چې کم دي انټرن سی ته موږ چې د انټرنیټ ډیوایسز ورکوه او چې دا 6 منث د پاره انټرنشپ پروګرام دی. د کې انټرن چې د 30,000 چې د موږ سټایپنډ هم ورکوه. د 6 منث کې چې د کنه تاسو چې د فرست 2 منث موږ تاسو لري ریګولر ټریننګ کو هغه کې موږ منټورز اساین کو او هغه تاسو ته 6 لرنینګ ټریکس کې تاسو ټریننګ ورکړي سکه چې لکه فرنٹ اینڈ ډیولپمنٹ شو فل سټیک ډیولپمنٹ شو موبایل اپلیکیشن ډیولپمنٹ شو ډیټا ساينس ماشین لرنینګ شو سافټویر کوالټي ایشورنس شو او ګرافیک ډیزاین اینڈ UI UX ته. نو هغه نه پس چې کله موږ ټریننګ وکړو نه پس موږ انټرنس چې د مختلف پروجیکټس اساین کو موږ فوکس دا چې موږ ګورنمنٹ پروجیکټس اساین کو. لاست ټایم موږ KP پاپولیشن ویلفیر ډپارټمنٹ باندې انټرنس چې د کنه کار کړو ای لپاره چې د اپ جوړ کړو او هغه نه علاوه موږ چې د کنه KP اوپن ډیټا پورټل کې چې کم ډیټا سیټس دي هغه باندې موږ انټرنس ویژوالایزیشن هم کړی دی. نو ذکر وکړو چې 2 بیچ تاسو کمپلیټ شوي دي. د هغې نه وروسته چې کوم همدغه چا ټریننګ واغستو ټریننګ ترلاسه کړو هغې خپل څه کاروبار څه سټارټ اپ څه بیا سټارټ کړي دي؟ زموږ جو چې انټرن و چې کوم فرست سایکل کې به هغه چې د موبایل اپلیکیشن ډیولپر جوړ شوی دی او هغه چې د سیلف امپلایمنټ هم کوي. هغې نه علاوه زموږ انټرنس چې د کنه ډېر ښه کمپنیز کې چې د کنه امپلایډ شوي د BOK کې بینک اف خیبر کې اکچولی هغې نه علاوه جاز کې مایکرو ټیلینور مایکرو فائنانس بینک کې اور اس علاوه سیلولر فورمز ایشیا کې اور لکه ان ودن 3 months چې د کنه زموږ چې د 43% انټرنس چې دی هغه الریډي امپلایډ شوي دي. ورال که موږ وګورو زموږ د زنانو لپاره داسې ټریننګونه چې کم وینو هغه ډېر کم وي. تاسو نه ګڼئ چې دا ډېر زیات پکار دي؟ او چې موږ د موږ غواړو چې دا ډېر زیات شي. موږ چې کله خلکو سره د دې پروګرام باره کې خبرې کوو نو موږ سره لکه سندھ اور پنجاب اور بلوچستان نه هم خلک ریکویسټ لري چې دا شان د پروګرام هلته هم امپلیمنټ کېدل پکار دی. بل چې هلته هم چې د ښځو لپاره موبیلیټي ایشوز دي هغې لپاره کلچر بیریرز دي هغې ته بچې چې دی که نه دي مخکې خپل فیلډ کې نه شتلی. نو دا یو ډېر زیات یونیک پروګرام دی یونیک اپورچونیټي ده اور موږ را روان وخت کې چې دی دا انټرنشپ پروګرام چې دی ریسنټ انشاءالله به لانچ بشي اور عمدہ شانته موږ چې دی یو پروګرام چې دی موږ چې دی میل پارټیسپینټس لپاره هم دی هغه ګورنمنٹ انوویشن انټرنشپ پروګرام دی. هوپفلی هغه هم موږ KPIT بورډ سره چلو او هغه به چې دی انشاءالله لانچ کېږي. نو موږ به غواړو چې که د فیمیل لږه خبره وکړو تاسو چې کوم 2 پروګرامز وچلول په کې د هغې فیډبیک څنګه و د هغې خلکو هغه رد عمل څنګه و دغه چې کوم رورل علاقو زموږ بیا په خاص توګه زنانه دي؟ ډېر زیات ښه فیډبیک راغلی. زموږ کورم ایجنسي نه چې کوم یو انټرن دی نو هغه چې دی که نه ټیلینور مایکرو فائنانس بینک کې کار کوي ډېر ښه پوزیشن باندې سلیکټ شوې ده. نو اوورال چې کله زموږ ډیمو ډے و زموږ چې د دې لپاره جاب فیر هم ارګنایز کړی و KPIT بورډ او ورلډ بینک تعاون سره. نو هغې کې چې دی نو مین دی هم ورسره راغلي او هغې ډېر زیات خوشحاله و چې لکه زموږ جنکو لپاره ډېر زیات ښه اپورچونیټي ده چې هغې کور نه کار کولی شي او کور نه چې دی که نه دا اپورچونیټي اویل کولی شي. ډېره مننه. جی بالکل دغه زموږ د نننو دې پروګرام و دغه چې کوم ایکسپو وه په هغې کې دغه رورل یوت سمیټ و. په دغه سمیټ کې د مختلفو ځایونو طالب علمان راغلي وو ځوانان راغلي وو په کې هلکان جنکۍ هم شامل وي او دغه شانې هغې ته د روان وخت چې کوم ډیجیټل ټیکنالوجي ده یا دغه شانې ډیجیټل میډیا د مختلف دغه فریلانسینګ دی مختلف دغه حوالې سره هغې ته ټریننګز په حوالې سره مختلف پروګرامونه چې کوم دي نو هغې ته هم دغه ټریننګز چې کوم دي نو هغه ورکړی شول. او دې سره سره که موږ وګورو زموږ یوت چې کوم دی نو هغه ډېر په لوی تعداد کې د ان امپلایمنټ یا د بېروزګارۍ له وجې نه هغه د ملک نه بهر روان دي. نو دلته دا هم چې کوم ماهرینو د دې ځای چې کوم د IT سره ریلیټډ کوم خلک وو نو هغوی دا خبر وکړه چې دلته ډېرې مواقع دي زموږ د یوت لپاره خو هغوی لږ غوندې موټیویټ کول دي د هغوی لږ شانې ټریننګز کول دي او هغوی ته چېرته هم د تللو ضرورت نشته. دلته په خپل کور کې هغوی هم دغه ډېر په ښه طریقه باندې ارننګ هم کولی شي او خپل ژوند په ښه طریقې سره هم تېرولی شي. د پروګرام مخ سر ته رسي اجازت غواړو. الله پامان.